ګرانو کتونکو، لیفټیننټ عارف مروت شهید نن مونځ یې کو او د مونځ په دوران کې نامعلومه کسان راغلي او ډزې کړي دي او په دغه ډزو کې لیفټیننټ عارف خان چې کوم دی هغه کې شهید شوی دی او دوه کسه په هغه کې جوبل شوي دي. سهار موږ تاسو ته یو ناوړه پیښه وړاندې کړه چې هغې کې 10 پورې شهیدان شوي، یو پکې لاپت او 3 پکې جوبل. د خلکو مختلف رایې دي، خو ګرانو کتونکو د دې سپیانو د دې ولدارانو د دې خلکو څه قصور دی؟ ولې وژلې کېږي؟ دا مسلمانان نه دي، پاکستانیان نه دي، دوی بچي نشته، د دوی ښځې نشته، په چا مه خوشحالېږي. عجیبه عجیبه کمنټ زه ګورم، ګوره چې بل ته کوی کنې نو په خپله به دې په لار کېږي. خو دغه زمونږ د باډر څوکیداران چې داسې په ناترسه ډزو سره وژلې کېږي. دا په لکي مروت کې په علاقه مورمنډې ملتان کې نامعلوم کسان چې کوم دي هغوی فایرنګ کړی دی او د آرمي لیفټننټ چې کوم دی تاسو یې تصویرونه ګورئ دی پکې شهید کړی. دغه ملتان مورمنډۍ کې دغه نامعلوم افراد فایرنګ چې کوم دی په مسجد کې چې کوم دی په مونځ باندې ولاړ و. د آرمي لیفټننټ عارف خان مروت چې کوم دی په هغې کې شهید شوي دي. نامعلوم افراد دغه فایرنګ نه پکې چې کوم دی دوه مونځګزار چې کوم دی هغه هم شدید جوبل شوي دي او هغه د نورنګ هسپتال ته هغه لیږل شوي دي. الله پاک دې ورته بخښنه نصیب کړي. او دغه زموږ په دې ملک کې دا کومه بدرني چې روانه ده، حکمرانانو له پکار دي چې په دې باندې کوټلې ګامونه پورته کړي او خپلو پالیسو باندې نظرثاني وکړي. دا نن ورځ کې خو زه درته ووایم نو د پولیسو په بنو کې په جمرود کې شهیدان مخې ته رالل. په نن ورځ کې سهار چې کوم دی نو د اف سی په کنوی باندې فایرنګ شوي دي او فرنټیر کانسټیبلري هم آرمي سره راځي، په هغې کې چې کوم دی نو 10 کسه دا اوس چې کوم دی نو دا لیفټننټ عارف خان مروت چې کوم دی هم شهید شو. نو دې طرف ته هم پاملرنه پکار ده چې د روزاني حسابه سره پولیس هم مري، اف سی مري او آرمي چې کوم دی هم شهیدان کېږي په دغه کې. نو دا اوس چې مې تصویر د نظره تېر شو دې ځوان نو ډېر خفه شوم، تاسو سره مې شریک کړم.